اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ټولو مشرانو ته کشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د دین اسلام ټول سلامتی ده. السلام هم ټول سلامتی ده. چې موږ السلام علیکم ټول سلامتی ده ټول باندې. نو دا شکر الحمدلله تعالی یو ډیر موږ ماته خپل رحم دی چې شروع نه اخره پورې اسلام سلامتی او سلامتی ده. دا دوه کسان زموږ د پارټۍ نه ولاړ دي. بالکل نوې پارټي ده. ښځې ګوره سیاست تاسو ټول به نوم اورېدلي. سیاست، سیاسي پارټۍ، جمهوریت، جمهوري پارټۍ او د پاکستان ستاسو سره مشرانو د ناس مشرانو په مخ کې جوړ شو. چاته یاد دی چاته نه دی یاد او څوک لالکان دي ځوانان دي هغوی به د خپلو مشرانو کیسې اورېدلي. 70 سال نه سیوا وشو. تاسو ټول ما ته یو خبره وکړه چې په دې 70 سال کې چې په دې ملک کې کم کار پکار و هغه کار شوی دی که نه دی شوی؟ نه دی شوی. نو که نه دی شوی او په دې ملک کې جمهوریت دی نو بیا ولې نه دی شوی؟ دا مسله په چا کې ده؟ تاسو به خفه کېږئ نه زما په خبرو باندې. او زه روایتي سیاست ته نه یم راغلی. که ستاسو مونږ خوښ نه یو زمونږ خبرې هم خوښې نه دي بالکل ووټ مه راکوئ. خو که زمونږ خبرې د غوږ کېښوده او زمونږ خبرې مو اورېدې نو مونږ راغلي یو چېرې مونږ داسې یو کار وکړو چې کوم همدون خلک نه کول غواړي. نو دغې دپاره راغلي یو تاسو سره خپلې خبرې مخې ته ږدو. خو که زمونږ خبرې هم خوښې شوې او زمونږ خبرې هم زړه ته پرېوتې نو بیا پکار دی چې زمونږ د کسانو له صرف د ووټ ورکولو خبره. تاسو خو د دې ټول زیاته رشتهداران یې دلته د دې خپلوان یې ټول او دې سره هم قریبي تعلق دی. خو دې سره به بیا دلته کار هم کول غواړي او تاسو به بیا خپل نور ملګري نور رشتهداران او نن سبا خو ووټ دلته په لکي مراد کې زنانه ووټ خوږي که نه؟ نو زنانه ووټ هم دی. نو زنانو ته بیا خامخا خپله زه چې کومې خبرې کوم دا به هغوی ته هم رسوی بیا. نو ګوره سیاست یو هغه سیاست دی چې کوم دلته روایتي سیاست روان دی. روایتي سیاست دا دی چې ستاسو امیدوار د مختلف پارټو نه تاسو ته ډېره ښه پته ده چې کوم پارټونه دلته نه راشي الیکشن وګټي او بیا هغوی ځان له خپلو بچو له خپل خاندان له کاروبار له خپل کاروبار له هر څه بیا وکړي. هغوی د لکپتي نه کروڑپتي شي او د کروڑپتي نه اربپتي شي او تاسو ټولو حال احوال چې کوم دی نو هغه لږ بږ هغه شانتې پاتې شي. په دې کې چې کوم خلک هغوی سره ملګري د هغوی مرسته کوي هغوی سره نږدې نو هغوی پکې لږ ښه شي. خو یو څو خاص کسان دي د هغوی یو مخصوص کسان دي د هغوی. او زه هم په دې معاشره کې لوی شوی یم په دې سیسټم کې زه هم لوی شوی یم. ما سیسټم کتلی دی ټوله. خو ما ورسره بهر هم ډېر وخت تېر کړی دی. ما بهر هم ډېر کاروبار کړی دی. تقریبا 20 کاله مې بهر تېر کړي دي. خپل کاروبار مې په ترکیه کې په ولایت کې په چین کې په روسیه کې افغانستان کې او په دوبۍ کې په شارجه کې. نو ما تقریبا ټول یورپ امریکا او دا چاینا ټول سایډ روس ټول سایډ دا ټول ما ته الله تعالی خوړی دی. او پاکستان کې تقریبا هر ښار ته تقریبا تلیم غټ ښارونو ته تلیم هلته مې خپل کاروبار کړی. ما د ټول هر څه نه واقف یم. مونږ چې نن سبا څه شی واخلو چې کوم شی واخلو کیلونه اخلو جامې اخلو چې څه اخلو په هغې باندې شاته څه لیکلي میډ ان چاینا. د دې مطلب چې د هغې فایده چا ته رسي؟ چاینا ته رسي. نو پاکستان ولې داسې نشي کولی؟ پاکستان هم جوړوي خو ډېر لږ څیزونه. پاکستان څیزونه هم بهر دي خو ډېر لږ دي په وړو کې د مالګې برابر. نو دا هر څه موږ ټیکول غواړي. دغه ځمکې کې پاکستان کې هم دا چې کوم پاکستان کې ځمکې ډېر شته که نشته؟ نو چې ځمکې هم شته دلته ځمکې پرتې دي دلته خلک بېروزګاره دي نو دې خو نه راوړو ځمکې ته. نو خلک چغې وایي ځمکې بېروزګار ځمکې هم داسې بنجر دي خلک هم بېروزګاره دي چې دا یو بل سره بنده میلاو کړي او هغې ځمکو باندې قبضه نه شي کولی. ځمکه هغې ورنه کړي په دې کې به کرل ریبل کې دا ستا ده چې کرل ریبل دې ښه وکړله
نو تا ته نور هم در کومه چې خراب دې کړو نو تا نه اخلم بل ور کومه ګوره ټیک قانون دی راغی چې به خلک صرف سبا خلک قبضه نه کوي. نو دغه سیستم دلته موږ رول غواړو د ځمکو ده. بل دلته غټې غټې کارخانې دي، مثال په تور باندې د سیمنټو کارخانه ده، د چینې کارخانه ده، شوګر مل دی، د کپړو کارخانه ده، ټیکسټایل مل دی، د جازونو ایرلاین دی، جاز راغلی چې جازونه پی ای شوه، ایر بلو شو، ایرو ایشیا شو، دا مختلف د پاکستان جازونه دلته کمپنۍ دي که نه د خلکو مالکان دي د هغې. تاسو ناست کسان دا جوړولی شئ څوک؟ نه جوړولی که نه؟ زه هم نشم جوړولی ده، ما هم دومره طاقت نشته. نو دې کې یو ښه سیسټم موږ انټروډیوس کول غواړو چې پاکستان کې چا څه چې لږې لږې پیسې 1,00,000 روپۍ، 15 لکه روپۍ، 10 لکه روپۍ، دا 1,00,000 روپۍ خو چا سره یي که نه؟ زیاتو خلکو سره دا یي که نه؟ هغې د دې بندوبست کولی شي. دا به خلک یو پول جوړوي، هغې کې به د حکومت طرف ته هم یو پول راځي او دا کارخانې به خلک دې نه به کارخانې جوړېږي. په هغې کارخانو کې به یې په خپله نوکري کوي، په خپلو به کار کوي. لکه یو سړي سبق ویلی دی، میټرک کړی دی، پلار سره 2 لک روپۍ دی، په کارخانه کې باغ ولګي، دغه زه پکې نوکر هم شي، فایده به ورسره او هغه ته خپله فایده هم راځي. ابوی دا کارخانه زما ده، ټیک ده که نه؟ نو دې کارخانو سره به د پاکستان پروډکشن سیوا شي. پروډکشن مطلب د پاکستان کې چې کوم څه جوړېږي، لکه کیلونې شوې، بوټان شو، پیزار شو، جامه شوه، څه چې جوړېدي شي، د لیدر سامان شو، ټوپۍ شوې، واسکټې شوې، سټیل میلونه شو، ټایرونه شو، د ګاډو سامان شو، رکشې شوې، د چینې دا ټولې غټې غټې کارخانې چې دا به لږې لږې پیسې راټولېږي. نو په دې چې هغې باندې مونږ بینک کېږدو، سود پرې خورو، سود په دې باندې دې باندې به کارخانې لګي، وړې او غټې کارخانې، په هغې کې به خلک په خپله کاروبارونه هم کوي، په خپله به د هغې مالکان هم وي، او پاکستان به هغې سره پروډکشن سیوا کېږي. نو دې خو به زمیندار هم ښه کېږي، دې خو به کارخانې هم سیوا کېږي. نو پاکستان کې به دومره مونږ ته د نوکرو روزګار میلاو شي چې دلته به خپل خلک هم په روزګار شي او د بهر نه هم خلک راځي. دوبۍ ته خلک دلته نه ځي که نه کاروبار له؟ ولې؟ کاروبار دومره ډېر دی چې خپل خلک نه برابرېږي، د بهر نه خلک راغواړي. کني دوبۍ کې څه کمال دی؟ تاسو ته پته ده په دوبۍ کې یو کتره تیل هم نشته. د خلکو دا ښه چې دوبۍ سره ډېر تیل دي، دا تیل اصل کې ابودابي سره دي، دوبۍ سره نشته. خو دوبۍ کې دنیا کې غټ کاروبار روان دی. ولې؟ پالیسي ښه ده، حکومت د خلکو ښېګړه غواړي، یو ربی مالدار دی. نو پاکستان کې هم دا شان بیا خلک د بهر نه به راځي، دلته به نوکرۍ کوي، تاسو نه به بیا کار غواړي، ستاسو په کارخانو کې، ستاسو په ځمکو کې. تاسو دا شان کول غواړئ که نه کول غواړئ؟ دا ټیک سیسټم دی که نه دی؟ او په دې باندې فخر محسوس کوم چې زه کوم ځای کې ناست یم، دا د پښتنو علاقه ده، او پښتانه په دې خبره باندې به ډېر زیات ښه پوه شي، ځکه په دې پاکستان کې په دې شي کې ټول نه سیوا ښه پښتانه دي. هغه څه شی دی؟ لکه دې خوا که تاسو سره ما کوم ټولې دا خبرې وکړې، د پاکستان مسلې مې راته وویلې، د معیشت ده، د حکومت طرز حکومت ده، چې دا ټول یو ځای کې، او چې د کوم بله خبره کوم چې دا ورسره یو ځای کې، نو د پاکستان په 15-20 کاله کې پاکستان نه یو ورلډ سوپر پاور جوړېدی شي. ورلډ سوپر پاور څه ته وایي؟ لکه چې امریکا ده، لکه چې برطانیه ده، لکه چې چین دی، لکه چې جاپان دی، لکه جرمني ده، داسې پاکستان جوړېدی شي. دا تاسو ته ګپ نه لګوم، خو په ځان د دې ووټ په طاقت باندې د ووټ د طاقت لږ وپېژنئ او لږ ځان وپېژنئ، لږ لیډر وپېژنئ چې لیډر څه ته وایي. لیډر هغه ته وایي چې هغه تاسو له څه شی جوړ کړي. لیډر هغې ته نه وایي چې هغه ځان له کور جوړ کړي، هغه ځان له کارخانه جوړه کړي. لیډر نه دی، کاروباري کس دی، کارخانه دار دی، سرمایه دار دی، خو ځان له کارخانه جوړوي، ځان له خپل کاروبار جوړوي، خپل بچو له کار جوړوي. تاسو له کار نه کوي، قوم له کار نه کوي. دا څه د لیډر شو؟ تاسو ولې هغه ته خپل لیډر وایئ؟ تاسو ولې هغه ته سیاسي لیډر وایئ؟ دا سیاسي لیډر نه دی. سیاسي لیډر هغه چې تاسو له کار کوي. نو که تاسو ته چې دا کومې خبرې کوم، که دا تاسو ټولې ومنلې او دې ته هم غور وکړو، نو پاکستان به انشاءالله تعالی 15-20 کاله کې به دا ورلډ سوپر پاور شي، ورلډ سوپر پاور انشاءالله تعالی. Join us. Amun, Taraqqi, Party.